أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی ما جعل اللہ ندی گرزولی اللہ رب العزت لرجل دیو بندد پارا من قلبین وزرنا فی جوفه وسیند دگی یا جوب نموراد خیٹم دا محبت گل مراد چی پا خیٹ دگی وما جعل او ندی گرزولی اللہ رب العزت ازواجکم بیبیان استاسو اللہ حغا تظاہرون چتاسو زہارو کے منہن تدیو سر امہاتکم مین استاسو تنبانی مسئلہ دادا اللہ رب العزت فرمائی چی اللہ دا حصی و بندہ دا پر دوزرون ندی گرزولی معنی و مطلب داری یو ظاهرا اللہ رب العزت دا چا پسینہ کی دو ضرور ندی گرزولی چی بظاہر محمود شد او دا دی خلاف اسا پوریدا سے مسلم راغلیم ندنو دا غشان بظاہر چی محمود شد بیا چکل توجیحاتو تاوڑی نو اللہ رب العزت دو ضرور ندی گرزولی معلوم داشوا چې الله رب العزت کوئی چې ما داسې زړونه نه دي ګرځولي مفسرین معنا کوي چې الله داسې زړونه نه دي ګرځولي چې په یو وخت کې دوه څیزونو ته متوجي چې یو کارم کوي او بل هم کوي دواړو ته متوجي مناطق وایي زړه چې دی نو دا په یو وخت کې شیانو ته نه متوجي کېږي دوه څیزونو ته نه متوجي کېږي او بیا صوفیای کرام مختلف دغه معنی دی اخلي لکه شاه شبلی تعبیر رحمه الله فرمای چې د دین مراد هغه بنده چې په خپل باندې تسبیح اړي یا په خپل خبرې کوي او تسبیح مړی زر زر نو استاد څنګه زړه دې وسو کارونو ته متوجي کیږي خپل باندې خبرې کې لګیای او یا خو تسبیحات اړي نورم نو دواړه باندې دې صحیح کیدی شي الله رب العزت هیڅ یو زړه داسې نه دی ګرځولی چې دی کافر هم وي او مسلمان دی یو بنده دی کفر هم کوي او دې دې وایي چې زه په اسلام باندې دواړه کارونه نشي کیدی یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کیدلی نشي زړګي دی یو دی دوه مینې ځایېدلی نشي یو طرف ته به کیږي نو خبردار الله رب العزت کوئی د هیڅ بنده لپاره مې دوه زړونه نه دي ګرځولي په سینه د دکي بیا الله فرمایي وما جعل او نه دي ګرځولي ازواجکم بیبیان استاسو الله هغه تظاهرون چې تاسو زهارو کې منهن د هجو سره امهاتکم من استاسو نو مسله داسې ده د جاهلیت په زمانه کې به که یو بنده را پاسېدو او خپلې بیبي ته به یې ووي چې ستا ملا په ما باندې داسې ده لکه څنګه چې زما د مور ملا ده یا ستا خېټه په ما باندې داسې ده لکه څنګه چې زما د خور خېټه ده یعنې چې کوم حرمات ابدیه دي محرمات ابدیه چې کوم رشتې په تا د همیشه دپاره حرامې دي او په هېڅ آن کې ستا دپاره نه جایز دي مسئله خیاطه کوي ورته زن په معاشره کې چې کومې رشتې په تا د همیشه دپاره حرامې دي کومې زنانه
د خپلې ښځې تشبیه دې د هغې د هغه اندامونو سره ورکړه چې هغه په سطر کې راځي، نو بیا خو خاص اندامونه نږدې یا د هغې دپاره چې کوم پشت پناهي جوړېږي، مطلب ملا چې ده نو هغه د خاص اندامونو دپاره پشت دی یو قسم د زهر نه دی، نو زهر دغه ته ویلی شي زوینان. او د خپلې ښځه سوکره ولګېدو د هغې تشبیه د مور د دغه ملا سره ورکړه، یا د دې د خاص اندامونو سره یې ورکړله، یا یې د خېټې سره ورکړله. نو مخکې جاهلیت کې به داسې کار و چې هغوی به داسې تشبیه ورکړله، نو هغوی به وایي دا د قیامت تر سبا پورې په موږ باندې همیشه دپاره حرامه شو، بیا به خواله نه ورکړو. خو په دې امت کې داسې نه ده، په دې امت کې داسې نه ده. مسله په دې کې هم سخته ده، د الفاظ سخت دي. مسله په دې کې داسې ده که چېرته چا داسې الفاظ استعمال کړه، دې ته مسله د زهار ویلی شي. چا خپلې ښځې ته ووایي چې ستا ملا زما دپاره داسې ده لکه زما د مور ملا، زما د خور ملا، زما د پلانکې ملا. نو دا ښځه چې ده که ده پکې د طلاق نیت کړي په دې الفاظو کې، د طلاقو دپاره طلاق الفاظ ویل ضروري نه دي. که دې کې د طلاق نیت کړي نو طلاق واقع شي. بیا یو شو، دوه شو، درې شو، بیا د دارالفتاګانو مسلې دي، بیا ځان لګي سره یو واقع شي، یا دوه شو، یا درې شو، هغه ځانته مسله ده، هغه به بیا خبره راوباسي بله کیسې. او که ده د طلاق نیت پکې نه یې کړی، صرف تشبیه د مور د ملا سره ورکړله، نو بیا پې دا حرامه شوه او ابدي نه، کفاره پې لازم شوه، یا به غلام ازادوي. غلامان پوښتنه بیا چې دی 80 روزې به نیسي، پرله بس په دې خبره باندې 80 روزې به نیسي. داسې بې مهاره دین نه دی چې څه زړه غواړي بس خلاصوه وروله. 80 روزې به نیسي، چې 80 روزې دې نه نیسي ښځې له خوا هم نشي. او بیا که دغه نه وي، دغه بلکل ستا کیسه ختموي، نیسلې نشي روزې، کمزورې یا بل څه دي بل څه دي بیمارۍ دي، نو بیا به د هغې په عوض کې 80 مسکینانو له روټۍ ورکړي. دا د تشبیه مسله ده چې سړی د خپلې بیبي د اندامونو د دې تشبیه د مور سره وکړي، خاص یا چې کوم پشت وي د خاص اندامونو. نو دا مسله د زهار د لږ احتیاط پکاري په دې څیزونو کې. خلک وایي که نه معمولي خبره باندې په زما باندې به مور خپله ښځه د خور په شان دي، که چېرته دا خبره داسې په ما به خپله ښځه طلاق کړي که دا داسې په وټونو کې خلک رکه پلانکي له دې وټ ورکړه که نه، که ما بیا تا سره خبرې وکړې نو ښځه به راباندې طلاق او که وټ هم ورکړي د هغه خلاف هم ګرځېږي او بیا په سبا باندې روغي، نو ښځه یې په 3 ګامو طلاقه شي، سپي څه په حرام کې ژوند کوي. دا شوي دا د دې سواریانو مسایل دي، بار نه دي. تاسو هم چېرته په دغه کې نه اوسېږئ، هر چاته پته معمولي مسله د دې کلي مسایل موږ چې دي دارالفتاګان ته پکې ګوري ته تللي یو، معمولي خبره باندې وخوري او بس د خولې نه الفاظ استعمال کړي، بیا یې چل نه ورځي. بس دا تغریب په ټولو معمولیانو پسې ویلي، یا یو سړي بیا وایي څه چلې کوم، بس وایم راځه نو غم در راغلی ده. نو لږ احتیاط پکاري. مسله د زهار داسې تشبیهګانې د خپلې بیبي، هغه د مور یا د هغه چې په تا همیشه هغه رشتې حرامې د هغې سره به تشبیه نه ورکړي. مور ده، خور ده، ښځه هر چا خپل ځای. او د دې نه ما سیوا پکې بیا لږه لانجنګ ده او داسې صفا پرې راتللی نه شو او ډېره به ما کتلې. وما جعل او نه دي ګرځولي ازواجکم بیبیانې ستاسو اللایي هغه تظاهرونه چې تاسو زهار وکړئ منهن د هغوی سره امهاتکم میندې د ستاسو. نو د جاهلیت په زمانه کې چې ورته ووایي چې ستا ملا زما دپاره داسې ده لکه زما د مور ملا، نو بیا به هغې ته د مور نسبت کوي، دا ښځه اوس زما د مور په شان ده. الله رب العزت وایي نه په دې باندې ستاسو مور کېږي نه، خو سزا یې دغه ده په 28 پاره کې به نور تفصیل راشي. وما جعل او الله رب العزت فرمایي نه دي ګرځولي ادعیاکم هغه بلل د ستاسو ابناءکم په هغه بلل ستاسو یو بنده لره یا په خلو سره ابناءکم بچي د ستاسو. ادعیاکم را بلل د ستاسو یو بنده، ابناءکم بچي د ستاسو. بله مسله دې کې دا ده
چې د جاهلیت په زمانه کې به داسې و چې چا به یو بنده ته خپل زوی وي یا به ورته خپل لور وي، نو هغه به د هغه سره په وراثت کې داسې شامل شو لکه څنګه چې به ورسره خپل حقیقي بچی شامل شي، هغه وراثت کې لکه شان هم. الله رب العزت فرمایي نه وما جعلوا ندی ګرځولي ادعیاکم هغه چې تاسو مسما کوي په خپلو بچو سره، هغه چې تاسو رابلې په بچو سره ابناکم حقیقي ځامن تاسو. الله داسې نه دی، حقیقي زوی حقیقي دی. رسول الله دا مسله هغه ټیم راوچته شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام غالبا حکیم بن حزام دا خدیجه رضی الله تعالی عنها وارو دی یو غلام الته په منډه کې خرڅېده، ډېر غلامان به خرڅېده، په هغې کې یو ماشوم خرڅېده، دې ته ډېر ذهین ښکاره شه ماشوم، هغې واغشت. هغې چې کله روڼ نو د خپلې ترور له غالبا ترور یې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه ولا دا ډمه پورې واده نه وشي، هغې له یې ورکړو په تحفه کې چې دا واخلي. هغې سره څه وخت تېر شي بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها واده وشو، کله نکاح مبارکه وشوله، نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وخته یا دې د خپل طرفه دغه ماشوم د ده نوم زید بن حارثه، زید زوی د حارثه، او دا آزاد او دې د خپل علاقې مضبوط خلک وو، په جون کې د هغه زمانه به داسې وه چې په قافلو باندې به حملې کېدې، نو دې په قافله کې چېرته روان وو، د ده سره چې کوم خپلوان وو ټول ووژلې شو، دې پکې ژوندی راوچت کړه، دې یې خاص نو دې دغه شان غلامۍ کې دا ماشوم وله او راغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غېږې ته راورسېد. بیا خو ښه دلته مودې تېره شوې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا شام ته په سفر باندې ته د تجارت، نو څوک وایي چې ابتدا د نبوت کې تللی دی، او عبدالحمید سوادي صاحب هم لیکلي دي چې رحمه الله چې دغه ټیم دلته ابتدایي د نبوت وو، او څوک یا وغیره ابتدا د نبوت نه وه، آخري وختونو نبوت ته نږدې و. خیر والله اعلم. چې کله زید بن حارثه هلته کسانو ولیدو، تره ولیدو یا ماما ولیدو، هغې وپېژنده چې بهی دا خو زید دی. هغې معلومات وکړه، نو پته ورته ولګېدل چې دې د قریشو خاندان سره دی، او هلته کې چې دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم، هغه سره دی. هغې چې څنګه دې راورسېدل، هغې ورپسې راورسېدل، ورته ویې چې موږ بلا صفات یې بیان کړه، د قریشو دا صفات دي، د عبدالمطلب صاحب او تاسو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څه دي؟ ورته وایي زموږ یو ماشوم دی چې هغه غلام نه دی، خو داسې څه حادثه راغلی او هغه غلام شوی دی چې ته څومره پیسې غواړې موږ درکوو دې ازاد. نو بیا غټ و، بیا مشر دغه ټیم چې کله ځکه مودې شوي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي نه پیسې خو نه، که هغه چېرته ازادي غواړي نو بس زما طرفه ازاد دي، زه یې وویځم. نو دوی ورته راغل، غالبا یو یې تره راغلی او یو پلار ورپسې راغلی. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته وایي چې څوک وایي چې دا ابتدا د نبوت وه، نو زید بن حارثه صاحب په غلامانو کې لومړني ایمان زید بن حارثه رضی الله عنه دا ځان سره یاد ساتئ. په آزادو کې ابوبکر صدیق سے په سړو کې لومړني ایمان راوړي، په کشرانو کې علي المرتضی رضی الله تعالی عنه راوړي، او په زنانو کې لومړنی ایمان د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها راوړي، او په غلامانو کې دا زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه راوړي لومړنی ایمان. دا بلال رضی الله تعالی عنه دا بیا وروسته. خیر دا نو چې څوک ابتدا د نبوت ګڼي نو هغې وایي چې ده دغه ټیم ایمان راوړی و. تره ورته وایي او پلار ورته وایي چې راځه دی خو ازاد کړې، هغه ورته وایي چې دا غلامي زه په ازادۍ باندې نه وم. نو رسول الله صلی الله علیه هغه ورته چې عجیبه ده، وایي ته چې دې غلامي اخلي او د ازادۍ ژوند پرېږدي، هغه ورته وایي دا د غلامۍ ژوند چې دی دا زه په بادشاهۍ نه وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وایي د هغې د لاس نه ونیسه او اعلان یې وکړه، وایي زید چې دی نن نه پس زما زوی دی.
دا حکم نو راغلی د عربو په معاشره کې مرتیه به داسې شته که نسب کې به ورسره زوی شي وایي دا زما زوی بس پلار ورته خوشحال شي چې بس هغه آزاد شي هغې ته دا څه وخت پس دله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله نږدې رشته داره غالبا نږدې وه ډېره نږدې رشته هغې ورته په نکاح کې ورکړل خو د دواړو طبیعت سره موافق نه و څه وخت پس ورته زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه درې پېرې شکایتونه وکړل چې صاحب زما د دې طبیعت نه دی نو بیا ورته ده طلاق ورکړ چې کله یې طلاق ورکړ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح باندې واغېسته حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې کله یې په نکاح سره واغېسته نو بس مشرکانو طلاق میلو شو هغې چې دا وایي ګوره خپل زوی یې وګاڼه هغه د ده د حقیقي زوی په شان وګرځېدو په میراث کې شریک شو او بیا یې د هغه د بیبي سره نکاح وکړه د خپل زوی د بیبي سره نکاح وکړه نو الله رب العزت دا آیات را نازل کړو چې ستاسو چاته زوی ووایې نو په دې ستاسو زوی کېږي نه نو بیا د میراث سره مسله هسې په شریعت کې نه خو دغه کټ ده اوس هم که چېرته یو کس د نږدې وه داسې مسایل راځي په دې کلي کې به راشي بار هم راشي پلانکي چې دی هغه ډګري په ده پسې ځمکه وکېدلو ده پسې لیکل وکړو یا یې وایي چې زما نه پس به دا ځمکه چې د پلانکي کس وي نو که چېرته داسې مسله راغله یو کس وي چې زما ځمکه دې د پلانکي شي او هغه د ده وارث وي د ده وارث وي دا یاد ساتئ د هغه په وراثت کې هلته ډېر څه کېږي نو دا وصیت چې دی دا که عدم دی د اسلام په رڼا کې د دین وصیت هېڅ حیثیت نشته د دې هېڅ حیثیت نشته دا داسې دی لکه په لاس باندې د شګه پرته وه یا خور او کوکې دې ورکړه والوته بس کیسه نه د دې وصیت هېڅ حیثیت نشته که دغه کس پردي و یا دا خپل و د ټول خاندان والا صلاح وکړه چې د چا په وراثت کې حق کېده هغه وایي چې خیر دی بس موږ ورته حصه کړی چې هر یو فرد ووایي او د نابالغه حصه به دې جدا کېږي نو بیا ورپسې دی شي دویمه مسله دا ده که دغه کس پردي وي نو بیا درېیم حصه پورې ماله پورې دغه شته اجازه شته یا په ژوند ورته ده حصه خپله بېله کړه بیا دې حصه نو الله رب العزت فرمایي وما جعل ادعیاکم او نه دې ګرځولي الله رب العزت هغه چې مسما کوي تاسو په خپلو بچو سره یا هغه چې رابلې تاسو په بچو سره په خپلو خلو سره ابناءکم حقیقي بچیان ستاسو ذلکم قولکم دا خو ستاسو خبرې دي دا ستاسو وینا ده بافواهکم چې په خپلو خلو باندې یې وایي والله یقینا الله رب العزت یقول الحق الله وینا کوي د څه د حق نو زید بن حارثه رضی الله تعالی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زوی وګرځو نو بیا ورته خلکو زید بن محمد وی بیا به خپل نوم کټ شي زید بن محمد ورته وی الله رب العزت فرمایي وی والله یقینا الله رب العزت یقول الحق وینا کوي د حق او هو یهدي السبیل او هو دغه الله تعالی لار ښایي د سمې لارې د سمې لارې طرف ته تاته لار ښایي ادعوهم راوبلې دغو لره دغه بچیانو لره دغه کشرانو لره یا که مشران شوي دي لآبائهم په نومونو د خپلو پلارانو سره نو زید بن محمد مه وایې زید بن حارثه ووایې په خپل پلار سره یاد کې نن نه پس دا حکم شو چې ستاسو څوک په بچي سره ونیسئ نو ستاسو هغه ته د پلار نسبت په خپل کوئ خپل نسبتونه ورته نه کوئ نو الله رب العزت فرمایي ادعوهم راوبلې دغو لره لآبائهم په نومونو د پلارانو خپلو سره هو دا خبره چې په پلار سره یې وبلې اقسطو دا ډېره عدل واله ده ډېره غوره ده عند الله په نزد الله تعالی اوس که چېرته داسې وي چې یو کس د یو علاقې نه راغی تاسو یې نه پېژنئ ستاسو ورسره تعلق جوړ شو ملګرتیا جوړه شوه اوس خو بېله کیسه ده د خلکو چې خلک په خپل کور کې چې اوسېږي هغه سره هم د مفادو ملګرتیا کوي هغه سره هم د مفادو ورورولي کوي الله رب العزت فرمایي نه چې د سره تاسو پېژنئ نه فإن لم تعلموا پس که چېرته تاسو نه پېژنئ آباهم پلاران د دوی داسې کسان دي فاخوانکم دا غرونه ستاسو دي فی الدین په دین کې دا ستاسو غرونه دي په دین کې دا ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه غالبا د عمر رضی الله تعالی عنه خلافت
یو کس پوهه چې ده هغه په صحرا کې روکه شوه چې دی لاړ نو هغه یو ځای کې د چا باغ ته ولاړ او خوراک یې خوړ هلته یو بابا هغه ورته څه ګزار ورکړه هغې سره اوښه مړه شوه چې مړه شوه ده د لاس راتاو کړه د معمولي زور ورکړه د هغه غریب په وخت پورې هغه مرسله مړ شو چې هغه مړ شو خبره نه د عمر رضی الله تعالی عنه دربار ته عمر رضی الله تعالی عنه دربار کې فیصله پیښ شوه وایي فیصله به دې وشوه ده ورته وایي ده ته یې وایي که ستا سره چونکې ده مرګ کړی و په نتیجه کې به دې مړ کېده دغه شان قانون نه و چې قاتلان آزاد ګرځېدل ده ته یې وایي چې څه اخري ارمان دې شته و یا وایي څه دي وایي په ما باندې په کلي کې د چا قرض دی وایي هغه قرض خلاصول غواړم او چې هغه قرض مې نه خلاص کړی نو دا به راباندې بوج وي هغه ورته وایي که ستا څوک ذمهواري دي په کسانو کې به دا خلک ناست د چې داسې نظر واجب هغې کې یو کس هم نه پېژانده ځکه اجنبي و خیر بیا غالبا یا ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه یا ابو ذر غفاري صاحب دی راپاڅېده یو چیل یو وکړي هغه راپاڅېده ورته وایي چې زه ذمهواري یم عمر رضی الله عنه ورته تا ته پته ده چې دی رانه شي بیا به څه کي ما ته پته ده چې هده پر ځای به بیا زه سزا ما نه به بیا ویلی شي ما ته دغه سزا منظور ده بیا نور خیر صحابه ورته مینت وکړو هغه ورته نه وایي زه دا نه وایم چې یو مسلمان دی په یو ځای کې موجود وي او هغه د ځان داسې وګڼي چې زه اجنبي یم زما څوک نشته زه دا مسلمان له دا احساس ورکول نه غواړم نو هغه ورته وایي چې زه د ذمهواري یم کله به ورسېد پلانکې ورځ باندې به دې ټیک ده نور پرېوتو پورې ټیک لاړ نور چې په هغه ورځ باندې په سبا یا په بله ورځ یا په بله هغه کله پرېوځي هغه ټیم ټول خلک صحرا ته راوتي دي ګوري او د سر علامې نه ښکاري او صحابه عمر رضی الله تعالی عنه اخره کې په ځای باندې ودرېد صحابو سره غم شوي دا هغه نه کېده خیر اخره کې داسې وشو چې کله د سزا حکم کېده لرې نه دوره ښکاره شو بیا چې دی هغه کس راورسېد هغه ورته وایي ښه شوه چې زما دا یو غمخوار چې دی د هغه زندګي بل شوه وایي زه به په ټیم رارسېدلی یم خو زما د اس واګې چې دی دا راته وشي د دې وجې زه لګیا شم بیا خیر هغه زامنو یې مات کړو غرض مې درته دا کو الله ربالعزت فرمایي فإن لم تعلموا که چېرته تاسو نه پېژنئ آباهم پلار نیکونه د دې پلاران د دي فإخوانکم نو بیا ورته د خپل حقیقي دا مه وایي چې بل کس ورته پلار کوي چې بس پلار یې څوک نه پېژني دې پلار شوي نه وایي داسې ورته مه وایي فإخوانکم بس تاسو وروڼه دي فی الدین په دین کې وموالیکم او ستاسو ملګري دي دوستان دي په دین کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا زید بن حارثه ته وایي انت اخونا و مولانا ته زموږ ورور او ته زموږ ملګری سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته وایي ته زموږ د اهل بیت نه خیر نو فإخوانکم فی الدین دا ستاسو وروڼه دي په دین کې وموالیکم ستاسو دوستان دي ولیس علیکم او نشته دي په تاسو باندې جناح څه ګناه فیما په هغه څه کې اخطأتم به چې تاسو په هغې کې خطا شئ چونکې خولم عادت شوې ده که په خطا سر درنه د زید بن حارثه په ځای زید بن محمد کوزي یا د پلار په ځای بل پلار ته ورته نسبت وکړې په خطا سره نو څه ګناه پکې نشته خیر د دې لاندې علماو یو حدیث لیکلی مفهوم یې داسې جوړېږي د ما نه اوس ډېر داسې یاد نه دی هېر دی خو مفهوم یې داسې جوړېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مفهوم دی وایي چې څوک خپل قوم بدلوي څوک خپل نسب بدلوي پلار بدلوي نو ده کفر کوي په ده باندې د جنت بوی د حرام چې ځان په ځای بل چا ته نسبتونه کوي دا اوس د سیدانو چې یو بله مارکیټ راجوړ دی هر کس پکې سید دی هر کس چې پکې یا پکې پته نه لګي به نه څوک سید دی څوک میاں دی څوک څه دی څوک څه د سید دپاره چې تعریف وګوري د دې لپاره ضروري خبرې وګوري بیا به ورته پته نه نو دا هېڅ بیسه نسب بدلول دا په شریعت کې منع دي ولكن الله رب العزت وی که خطا شنو بدل سے گناہ نشتا ولكن ما تعمدت لیکن ما هغه تعمدت چې کس کړی قلوبکم زړونو ستاسو که قصدن ستاسې وای د حقیقي پلار په ځای بل پلار ته ولا نسبت کوي بل پلار ولا جوړوي
نو بیا ګناه ده. وکان الله یقینا دی الله تعالی غفور الرحیم بهنه کوونکی او رحم کوونکی. ما جعل الله نرغرزول الله رب العزت لرجل د یو بنده لپاره من قلبین د دوه زړونو فی جوفه پسینه ددګي یا بخیټه ددګي. وما جعل نرغرزول ازواجکم بیان استاسو الله هغه ظاهرون چې تاسو زهار کې منهن د او سره امهاتکم من استاسو په زهار باندې استاسو مریان نه ګرځي. وما جعلوا نرغرزول ادعیاءکم هغه چې تاسو مسما کوي په خپل بچو سره یا هغه چې تاسو واخلې په خپل بچو سره ابناکم حقیقي بچی تاسو. ذالکم قولکم نو د شفقت د وجې چاته بچی ویل شي. د شفقت د وجې چا سره دغه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم با داسې انس رضی الله تعالی عنہ ته یا داسې نور بعضې صحابه هغې ته به وی یا بنیه ای زما بچیه. نو د شفقت د وجې وغیره دا ویل شي. ذالکم قولکم دا خبر استاسو دی بیافواهکم پخلو استاسو. والله یقینا الله رب العزت یقول الحق وای حق لرا وهو یهدی السبیل و دغه الله تعالی هدایت کوي سمیلار طرف ته. ادعوهم را بلې بلرا لآبائهم د پلارانو په نومونو د دوی سره هو اقصد دا ډېره اعتدال والا دا ډېره برابره خبره ده عند الله پنځ الله تعالی. فإن لم تعلموا کچرته تاسو نه پوهېږئ که چرته نه پېژنئ آباهم پلاران د دوی فإخوانکم نو ستاسو وروڼه دي فی الدین په دین کې وموالیکم او ستاسو دوستان دي. وليس علیکم و نشته دي په تاسو باندې جناح څه ګناه فیما په هغه څه کې اخطأتم به چې تاسو خطا شئ په هغې سره په خلیص ستاسو خوله د څه په غلطه درنه وځي ستاسو خیال نه وي قصد نه وي کړی نو څه ګناه نشته. خو ولكن ما تعمدت لیکن ما هغه څه ګناه ده هغه څه تعمدت چې قصد کړی وي قلوبکم زړونو ستاسو. وکان الله یقینا دی الله تعالی غفور الرحیم بهنه کوونکی او رحم کوونکی.